چې په هغه باندې الله تعالی نیسي منځ د انسان باندې فرض دی په یو حالات کې هم منځ معاف نه دی که سړی روغ وي که بیمار وي که په بستره باندې پروت وي په هر حالت کې به منځ په یو حالت کې معاف نه دی دغه رنګې مختلف ارکان دي روژه ده زکات دی دا په خپل ټیم باندې دي دغه رنګې د اسلام یو رکن دا حج دی حج د بیت الله شریف دا په انسانانو باندې الله رب العزت فرض کړی دی په هغه انسان باندې چې طاقت لري من استطاع الیه سبیلا قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې په هغه وخت کې په تا باندې حج لازم دی په کوم وخت کې چې ستا سره حج پیسې درسي حج په چا باندې فرض دی په کومه زنانه باندې په کوم نارینه باندې حج فرض دی دا مسله ده حج په هغه انسان په هغه بني آدم باندې فرض دی په هغه سړي باندې فرض دی کوم سړي سره چې دومره پیسې ورسره چې دا داخله وکړي د حج پیسې را جمع کولی شي دا لاره د حج داخله وکړه دغه رنګې دومره پیسې ورسره چې دی هلته لاړ شي هلته خرچه وکړي او بېرته بې کور ته شي راغلی په دې سړي باندې حج فرض دی نن سبا تقریبا چې ستاسو دغه رنګې 13-14 लाख रुपए درسي نو دې باندې ستا پوره حج کېږي دا فرض دی په تا باندې په هغه زنانه باندې حج فرض دی کومه زنانه چې دومره پیسې ورسره چې دا د حج داخله کولی شي دې باندې حج فرض دی خو به هر حال چې یو سړی ځي داسې سړی حج له ځي چې د دې زنانه ورسره همیشه لپاره نکاح نه کېږي یا پلار دی یا ورور دی دغه رنګې نامحرمه انسان چې نکاح ورسره کېږي او دې زنانه سره دومره پیسې ورسره چې د حج داخله پرې کولی شي په دې باندې حج فرض زنانه باندې خو به هر حال دا زنانه داسې ده چې د دې څوک شته نه دی نامحرمه انسان چې نکاح دا چا سره کېږي داسې خلک خو شته لیکن داسې څوک نشته چې نکاح ورسره کېږي نو دې زنانه باندې به هغه حج فرض دی چې د دې څخه خپلې پیسې ورسوي د حج داخلې لپاره دومره پیسې سره نورې ورسوي چې هغه بل یو کس ده مطلب داسې کس ته داخله علم وکړي چې هغه باندې حج فرض نه وي لیکن ده ورسره نکاح دې زنانه نه کېږي یا ورور نه داخله وکړي پلار نه داخله وکړي دې له داخله وکړي او دې زنانه سره بیا د حج حق نو په دې زنانه باندې حج فرض دی به هر حال